که سیاسي او جایزه ماته چې کم نن انفارمیشن را رسیدلی نو هغه هم تاسو سره شیر کړم. نن نوخار کې ټولو نه غټ پروګرام په نوخار کې زه یادوم چې کم نوخار کې اکټیویټي شوې ده، اکټیویټي بیس خبرونه زه تاسو ته در کوم. نو د جمعیت علما اسلام ANP او د جماعت اسلامي تاسو ته بس خبرونه په مخې ته راغلي. ANP چې کم دغلته ګروپ او هغه کم خلق تاسو ته نمودار دي، نو دا راتلونکي وخت کې د نوخار عملا سیاسي نقشه بدلولی شي. NA33 باندې چې چته به خان پرویز چې خان بابا باندې مشهور دی، هغه په یوازې ووټ کولو او د هغه خپل یو ذاتي ووټ بینک دی په دې حلقه باندې. نو هغه او مسعود عباس چې هغه سره به مقابله وه دغه خاندان سره، نو هغه دواړه یو شوي دي. نو دغې وجې نه زه وایم چې په نوخار سیاست کې دې ټایم کې عوامي نیشنل پارټۍ که تاسو په دې شیشه باندې ګورئ او پوره جایزه والی، نو نن د ټولو نه زیات پروګرامونه هغه د عوامي نیشنل پارټۍ ریکارډ شوي دي. د خان بابا که زه ووایم نو زوی په نوشهره کلا کې دی په خټ کلي نه والي ایسوړي پایان پورې دی ځای په ځای ګرځېدلی دی. نو د دې نه اندازه والی چې څومره اکټیویټي د دی شوې ده نن په دې مختلفو حلقو کې PK85 او PK88 او NA33. دا د دې د سیاست او په سیاست کې د دلچسپۍ او راتلونکي وخت کې سیاست کې سرپرایز ورکول او په دې سیټونو باندې خاص کر سرپرایز ورکول چته چې کم خاندانونه تیرو الیکشنو کې خپلو کې نبردازمو یو بل ته لاسونه اچولي او مقابله کیو، هغه پهلوانان تاسو ته نن په یو سټیج باندې ښکاري او یو ځای باندې ښکاري او مضبوط انداز کې ښکاري او تنظیمي ساخت کې او تنظیمي ډانچه کې درته ښکاري. ورسره د عوامي نیشنل پارټۍ تنظیمونو باره کې چې کوم مونږ خبره کوله چې پکې کړچ دی، نو هغه کړچونه هم وخت په وخت اوزي، تاسو ته به د دې شیشې باندې اندازه لګي، تاسو ته به ښکاري په دې شیشه باندې چې ډېر تیزۍ سره د هغې خپل حرکت او برکت هغه شروع شوی دی. دې سره زه جمعیت علما اسلام چې کوم د PK85 نه امیدوار تیر تحصیل امیدوار مفتی حاکم علي حقانی، هغه دا چې دی نو دی په نوخار کې خپل یو انداز سره سیاست کوي. چونکې د 2001 نه دی سیاست ته ان شوی دی او د هغې نه راوالې تر اوسه پورې د خپل انداز کې سیاست کړی دی. په تحصیل الیکشن کې چې دی راغو نو هغې کې هم ښه برپور طریقې سره خپل رول ادا کړی دی او سرپرایز یې ورکړی دی. تر ننه پورې نوخار کې مخې ته دی. نوخار کې خپل یو مقبولیت لري، خپله بیانیه لري، خپل چې کوم د هغه انداز دی، روابط دي او خپل تعلق دی. نو هغې انداز کې یو علماو طبقې نه دی، خپل یو د علماو یو طبقه ده ورسره، یو پوره خپل ګروپ دی ورسره، جمعیت علما اسلام حرکت والا کارکون دی ورسره. زه چې څنګه وایم حرکت او برکت، نو هغه حرکت او برکت والا کارکون دې سړي سره دی. نو دا د سیاست کې تاسو ته څه ټایم هم د خپلې حلقې نه او د دې نورو حلقو نه راتلونکي وخت کې هغه سرپرایز کم قسم کې وی، هغه به تاسو راتلونکي وخت کې ګورئ. خو د ده د حرکت او برکت چې زه ګورم نو دې نه اندازه لګوم چې دا سړی هم سیاست کې څه سرپرایز ورکولو والا دی، دغه علاقو نه اهم رول ادا کولو والا دی. ډېر په تیزۍ سره یې د PK85 نه د خپل کمپین آغاز وکړو، ورسره نورو حلقو کې هم ګرځي. نو جمعیت علما اسلام تنظیم کې که مونږ ووایو په نوخار کې کوم سا اچولو والا کس دی او را بیدارولو والا کس دی، او دا مطلب دا دی په عوامو کې روچتولو والا کس دی، نو هغه مفتی حاکم علي دی او دې ټایم کې تیزۍ سره روان دی. خبره وکړه د سیاست دې ټایم کې د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټرین چې کوم چیرمین دی پرویز خټک، د هغه په پېښور کې نن پروګرامونه وشو، هغې کې څه شمولیتونه شوي دي، هغه تاسو ته مونږ په دې شیشه باندې شیر کړي دي. د مختلفو پارټو کارکنان پارلیمنټرین کې شامل شوي دي، هغې کې د ټولو نه غټ چې کوم د نوخار نه شخصیت نو هغه د جماعت اسلامي سابقه ضلعي نایب امیر او
د سابقه ناظم هم تیر دی 2001 کې د دې حلقې نه ترخی علاقې نه دغلته نه ناظم تیر دی په خپل علاقه کې یو خپل رول او خپل روابط او خپل تعلق لري نو درون سړی مشر سړی دی هغه نن پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین کې خپل خاندان سره او خپلو ملګرو سره شامل شو دې حوالې سره په هیډ کوارټر کې پریس کانفرنس شوی دی هغه موږ تاسو سره په دې شیشه باندې شیر کړی دی وخت په وخت د پارلیمنټیرین تم کسان تیزی سره روان دي راتلونکي وخت کې پارلیمنټیرین لوخار سیاست کې کم طرف ته ځي د سره د دې چې کم خاندانی سیاست دی او خپل ګروپ سیاست دی نو هغه کم طرف ته د اوښکینی نو دا به راتلونکي وخت ثابتوي ګرانو کتونکو مونږ د عوامي نیشنل پارټۍ د سیاست خبره وکړه مونږ د جمعیت علما اسلام د سیاست خبره وکړه نو دې کې به خبره نن چې کوم تاسو سره په دې شیشه باندې اکټیویټي شیر شوي دي نو هغه د جماعت اسلامي یو د جماعت اسلامي ضلعي نایب امیر هغه پارلیمنټیرین کې شامل شو د دې نه مخکې د جماعت اسلامي صوبایي قیادت نن ماسپخین نم تقریبا مخکې د هغې پریس ریلیز جاری شوی او د حاجي بشیر خان د هغې رکنیت منسوخ کړی دی او د هغې هم تاسو سره اطلاع هغه شیر شوې ده جماعت اسلامي د نوي شورا انتخاب شوی دی د نوخار دپاره نوخار کې د جماعت اسلامي یو ډېر غټ سیاسي ورکر دلته پروت دی تنظیم شته او دفتر لحاظ سره تنظیم لحاظ سره سوشل ورکینګ لحاظ سره خدمت لحاظ سره که مونږ ووایو نو بیداره پارټي ده او د 2001 نه چې کله نه دلته قاضي حسین احمد MNA جوړ شو نو د هغې نه را په دې خوا په نوخار کې جماعت اسلامي د دې سیاسي قوتونو کې برپور طریقې سره یو ان پارټي ده او هغه ټایم نه یو ووټ بینک هغه را روان دی کوم ووټ بینک چې په 2001 کې جوړو نو 2008 کې د بایکاټ کولو د وجې نه هغه ووټ بینک خو بیا حاصل نشو خو 2013 نه راوالي تر 2018 پورې دی دا ووټ بینک هغه یو دغه کې ساتلی دی 2013 کې چې کوم نو 2018 کې بیا هغې نه لږ زیاتو نو دې نه معلومیږي دا چې جماعت اسلامي خپل ورکر او خپل هغه تنظیمي ووټ او خپل هغه تنظیمي ساخت سره په دې نوخار کې موجوده ده راتلونکي سیاست کې د دې امیدواران هغه واضح دي امیدواران یې راوښکي دي او مختلفو حلقو نه د هغې تعارف به موږ تاسو ته بیل بیل کوو خو جماعت اسلامي خپل حرکت او برکت هغه هم شروع کړی دی او نننی د شورا د اجلاس کوم کې چې اهم فیصلې وشوې جماعت اسلامي راتلونکي سیاست حوالې سره او انتخاباتو حوالې سره اب هم تاسو سره موږ راتلونکي وخت کې شیر کوو او په دې باندې به اوږده خبره کوو دا زموږ نن یو وړه غونتې سیاسي ډایري وه چې دا تاسو ته مونږ د نوخار هغه سیاسي خبرونه وکړل دې کې مونږ نه پبو پاتې شوه چې پبو تحصیل کې ډېرې غټې سیاسي اکټیویټي شروع دي او دلته نه ټولو نه غټ سیاسي چې کوم لیډر دی میا افتخار حسین نو هغه چا نه پټ نه دی او هغه د عوامي نیشنل پارټۍ جنرال سیکرټري دی مرکزي قیادت دی کارکنانو ته مرکزي قیادت په کور کې موجود دی نو ظاهره خبره د کارکن به بیا سرګرمي کارکنان د قیادت راوستو دپاره په میاشتو انتظار کوي په کلونو انتظار کوي او یو جلسې له راځي او دا قیادت دی سره په هر غم خادی کې شریک دی نو دا د عوامي نیشنل پارټۍ دلته ورکر دپاره خو بالکل زه به دا ووایم چې یو اکسیجن دی او په هغې باندې هر وخت دا کارکن بیداري او په پبو کې میا افتخار حسین ته ورځ په ورځ دغه سیاست ته دغه چې کوم اکټیویټي دي هغې ته فوقیت حاصل دی او هغه ورځ په ورځ هغه خپل انداز کې چونکې د هغه په مختلف 2013 نه راوالي تر ننه پورې چې کوم د هغې اکټیویټي تحصیل الیکشن چونکې هغې ګټلی دی دلته تحصیل هم هغې سره دی خو دا دوه الیکشنې دی بایللي دي نو د هغې ایکسپیرینس کې د هغې تجرباتو کې د هغې تجرباتو په نظر کې په رڼا کې دا را روان الیکشن دپاره هغې په ګراوند باندې ډېر منظم طریقې سره تیاری شروع کړی دی دا زمونږ جینن سیاسي ډایري و ورسره به یې مونږ د نوخار څو خبرې وکړو نو زه چې په دې
زاخیلو پارک تیریږم که نه جي د زاخیلو پارک ما ته داسې شاړ ویجاړ او روان او داسې ښکاري چې زه د غزې په ښاره تیریږم چې کومې ایټم بمې دې زاخیلو باندې را پرېوتي دي او دا کومه دهشتګردي او لاقانونیت او افراتفري او توړ پوړ او لوټ مار او تالان په دې زاخیلو پارک کې شوی دی دا تاسو ته به ښکارږي نوښار دې په خپله د دې جایزه والي او د دې اندازه دې وکړي چې دا زمونږ واحد پارک په دې ټول نوښار کې چې نوښار ته تفریح ورکولو والا دلته به ټول نوښار راخوشي او هغه به تفریح مناوله صرف یو جره باغ چې هغه فوجي کینټ کې دی نو پاتې دی ګنې نور څومره چې زمونږ د سیل سپاټې ځای نه موږ نه واخیستی شو نو د هغې په بدل کې تاسو ته ټیکېدارۍ نظام کې د پیسو پارکونه خو ملو دي خو هغه داسې تفریح نشي درکولی دې باندې زمونږ جي اربونه روپۍ د حکومت لګېدلې وي نو زه چې په دې پارک تیریږم او زه د دې د طبعي وګورم او نن سبا چې پې تیریږم او د وران ویجاړ او د بوت کمرې دا شیدونه دا تاسو وګورئ نو دا خو داسې ښکاري چې لکه څنګه غزه کې بمونه پریوتي دي او دا بلډینګونه تا ته خالي او روان ویجاړ ښکاري دا همغه شانتې ښکاري او دا ټویلونه وګورئ که نه دا داخلو کې د دې په بونه والې د هغه نوښاره پورې چې څومره ټویلونه دي نو ټول خراب دي نو حیران دایمه چې د دې نوښار د خلقو نه کم انتقام واخیستی شو د نوښار خو دې سیاستدانانو له ډېر غټ ووټ بینک ورکړی دی او ډېر غټ ړوند اعتماد یې پې کړی دی د هغې باوجود نوښار سره دا کلواړ او د دې نوښار د خلقو دا سپکاوی او د دې نوښار د خلقو نه دا قومي اساسي داسې راښکل لکه چې ته به وایې د پلار میراث په شانتې ترېنه قبضه کول او هغه ورانول او هغه روان ویجاړ کول او هغه شړول دا قومي اساسي دي چې زما زه د دې وجې نه زه وایم چې زمونږ د نوښار سره انتهایي ظلم شوی دی